دا کلمه د مرګ په وخت کې انسان ته نجات ورکړي کنه. او په دنیا کې حضور صلوات و سلام هغه دحیه کلبی رضی الله عنه د پاره دعا کوله، الا دحیه کلبی رضی الله عنه ته ایمان نصیب کې پورا خاندان او 700 کافران دا دغه د حکم لاندې دی مسلمانېدل، دغه ټول به مسلمانېدل. د الله نبی ولا دعا کوله، بس هغه د الله د نبی دعا وه او هغه ولګېده. او یو ورځ حضور السلام تشریف فرماو او دغه وخت کې جبرائیل السلام راغی او حضور مبارک ته وی نبی جی ان الله یقرئک السلام، نبی جی الله پاک تا ته سلام کوي. او الله د سلام نفس فرمای چې اوس به دحیه کلبی راتلونکي وي. هغه چې راغی کنه ګوره نبی السلام صاحب د شریعت دی، په شریعت باندې عمل کول دا نبی السلام په خپله. نبی السلام فرمای اذا جاء کریم قوم فاکرموه، کله د قوم یو مشر یو عزتمن سړی راشي تاسو له عزت ورکړئ کنه. د الله نبی بذات خود پاسېده او دحیه کلبی رضی الله عنه د خپل صادر واچو. الله اکبر، هغه د الله نبی صادر تم ګوري او خپل داغدار زندګۍ تم ګوري چې د ورځې به مې نافرماني کوله او د شپې هم د الله نافرماني کوله. او د الله نبی زما دپاره صادر وی صادر یې راواغېسته ښکلی که او بیا سترګو پسې ومږه او حضور مبارک ته وی نبیجي کلمه ویم. حضور السلام ورته فرمایل وایه لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه ورته نبیجي زه کلمه ویمه که نه، کلمې نه مخکې ګوره ما خو ډېر زیات ګناهونه کړي دي، 80 کاله ما کفر کړی دی، 80 کاله او 80 کاله ما الله پاک خفه کړی دی. او یا ماشومان یې زه د قوم سردار یم، د قوم مشر یم، جینۍ به پیدا شوه هغه به بغیب ګڼه که نه. وایي او یا ماشومان یې د خپل خاندان ما د خپل کور په ځمکه باندې جمدی خاخي کړی دي. الله اکبر. حضور مبارک سوچ کوي که نه چې د ده کلمه به څنګه قبلېږي، دی به الله څنګه معاف کوي. الله ډېر ښایسته باچا دی که نه. الله اکبر. ټول خلک مونږ وپېژندل خو الله هم نه دی پېژندلی. الله پاک بیا جبرائیل السلام راولېږه ورته وی ان الله یقرئک السلام، نبیجي الله تا ته سلام کوي. د سلام نه پس الله فرمای چې قل لدحیه کلبی رضی الله عنه غفرت له بلا اله الا الله محمد رسول الله كفر 60 سنه وسيئات 60 سنه وقتل 70 بنات. وتوید لا اله الا الله وبرکت سرا ما تا ته 80 کاله کفر معاف کړه، 80 کاله نافرمانی مې درته معاف کړه. او یا ماشومان جمدی په ځمکه باندې دفن کول. حضور السلام ته الله فرمایل نبیجي ته ووایه که نه ښه دا مې درته معاف کړ. حضور السلام به د وحي کیفیت او چې څنګه وحي ختمه شوه او خولې مبارکې اوچې کړې حضور السلام په ژړا شو. دومره یې وژړل چې دا ږیره مبارکې لمده وه او ناستو صحابه هم ټول ژړل. او دحیه کلبي رضی الله عنه هغه ته خپله زندګي نافرماني او یا ماشومان جمدی دفن کول دا ټول ورته مخې ته دي. بس هغه بېهوشه پروت و چې کله حضور السلام لږ ټیک شو الله وایي ته څونه عجیبه ذات یې چې صرف یو پیره ووې. څو پیرې یې ویلي وروڼو؟ یو پیره څه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله. وایي د دې یو لا اله الا الله په برکت سره 80 کاله کفر، 80 کاله نافرمانی او یا ماشومان جمدی دفن کول الله ورته دا مې تا ته ټول معاف کړی دي. حضور السلام یې الله یو کس پیدا شي که نه او الله اکبر اذان ورته وشي او ماشوم غټېږي او د لا اله الا الله په زندګۍ سره د ده تربیت کېږي او بیا غټ شي په دې باندې زندګي تېره کړي او مرګ وله راغی لا اله الا الله محمد رسول الله. ورونو تاسو دې کس ته به الله څومره لویه مرتبه ورکوي. الله لوی احسان کړی دی که نه. دنیا کې نجات دی، مسلمان ته نجات او د کافر ته هم نجات. بار بار مونږ دا خبره وکړه، دا یاد کړئ ځان سره خبرو چې مونږ ته قدرداني د کلمې قدر کول لا ته اسان شي. الله وایي وما قدر الله حق قدره. څنګه چې قدر پکار دی که نه مونږ هغه شانتې قدر وکړه. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایل هر ځای کې د الله خبره کوئ. د چا خبره کوئ؟ چې د الله الله سے ہوتا ہے اللہ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یو د الله د ذات نه کېږي